سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، دا ډیر فقیر صحابي دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته تا د حمص گورنر کومه، هغه ته جیزه ګوري قابل نیمه، زه د گورنر قابل نیمه، ما م گورنر کوا. هغه وی گورنر کوم دی په زوره. نن مونږ گورنری په زوره غواړو، گورنری په زوره غواړو جی، جنگونه پکېږي. نن د پاکستان په گورنرۍ باندې جنگونه کېږي، تاسو ته پته ده. یو وایي زه ولې گورنر نه کړم، او بل کومې چې گورنر که د هغې په پاټۍ کې خپله اختلاف ته وي، قابل خو زومه، قابل زومه بلې گورنر که هغه هغسې خلک وو چې هغې د محمد رسول الله سیرت اپنو کړی، نو وایي زه د گورنرۍ قابل نه یم. خو عمر فاروق ته پته و چې دا د محمد رسول الله غلام دی، دا د محمد رسول الله غلام دی، عمده قابل دی. وایي چې کله گورنر که نو چې کله د گورنر په دغه باندې ولګېده، وایي یو څو ورځې خو به په ټایم راته، بیا به ناوخته راته. او تاسو ته د دې گورنر خبرم کوم، نن زمونږ د پاکستان گورنر وګوره، ورشه د هغه پلاټونه، د هغه بینک بیلنس او ګاډي وګوره، ګاډي که هغه هلیکاپټر هم رابار کړي، ما ته ورې نظمونه جوړ کړو. گورنر صاحب لا نظمونه جوړوم، بیا هلیکاپټر چې د کوره رابار کړي. محترمو خفه کېږو به نه، دومره بیک بیلنس دی. او راشه د دې گورنر خبره کوم، وایي کله چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حمص د غریبانانو گویا دغه طلب که چې مال غریبان د حمص پکار دي، ځکه د بیت المال غنیمت ډیر شوی دی چې غریبانو نه پکې حصه وګرځوم. نو چا پکې د دغه حمص د گورنر د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ نوم هم اول لیکلو چې زمونږ گورنر هم ډیر غریب دی، دلم پکار دی. د ټولو نه لیست کې په غریبانو کې اول لیست د حمص د گورنر د سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ وي. زمونږ دا گورنر وي ډیر فقیر دی. توجه غواړم ستاسو. وایي چې کله اول کې به د وخت راته، بیا به ناوخته شو، خلکو په شکایت وکړ. او شکایت تاسو دا خبرې اورئ د زړه په غوږونو باندې، تاسو ته به اندازه ولګي چې د نبی اسلام مبارک امتیان او د نبی اسلام مبارک غلامان څنګه په حقیقت کې. موږ خو په نام باندې مسلمانان یو، په نام شکایت په اوشي جي. څلور شکایتونه په درج شو چې زمونږ د گورنر کې څلور خرابې دي. عمر فاروق چې راغی وی کتل وی څه خرابي ده، وی نمبر 1 ناوخته راځي، زمونږ گورنر ناوخته راځي. نمبر 2 زمونږ دا گورنر دروازه ملاویږي، خو که د شپې مسله راله نو بیا نه ملاویږي. نمبر 3 زمونږ دا گورنر په هفته کې یو ورځ چوټي کوي. او نمبر 4 وی اکثر په جړا شي نو دومره وجاړي چې بېهوشه شي، څه لیونۍ غونته کې ښکاره کېږي، لیونۍ دی زمونږ گورنر معاذ الله. دا څلور شکایتونه پې درج شو. عمر فاروق راغوښته، توجه غواړم، گورنر یې طلب کړ، گورنر یې طلب کړ، کېناست، تا باندې څلور شکایتونه دي. ها حضرت کمزور یم جی، شکایتونه بر باندې کمزور یم، ډېر عاجز یم. وی اول شکایت در باندې دا شکایت دی چې دی ناوخته راځي. هغه وی حضرت وی ناوخته ځکه راځم، اول به د وخته راتلم، خو اوس مې کور والا بیمار دي. نو خادم لکه گورنرانو سره زمونږ نو گورنرانو سره نوکران وګوره، نو شمارلی نه شي، ښه ته شمارلی نه شي، تا ته پته نه لګېږي چې کور کې څومره افراد کار کوي، په دفتر کې څومره کار کوي، په ګاډو کې ورسره څومره ګرځي، بیروني ممالکو کې ورسره څومره سفر کوي. نو تا ته به د خپل د گورنرانو هلکه د دغه پته ونه لګي چې د سره څومره نوکران دي. وایي حضرت نو یې ښځه مې بیماره شوه، نو زه چې راتلم نو چې سحر مونځ وکړم نو اول ټول کور جارو کړم، لوښي موښي ووینځم، ځکه ښځه مې په کټ پرته ده. نو چې کار د کور وکړم نو راشم نو د قضا په ځای باندې کېرم، بیا فیصلې کوم. دا خو یو شکایت شو، د یو شکایت جواب یې ورکړ. نمبر 2 شکایت تر باندې بل دی. څه شکایت دی جی؟ دویم شکایت دا دی چې دی د ورځې میلاویږي او د شپې نه میلاویږي. دا ولې؟ هغه ته حضرت دا خو مه وایه، دا خو رانه مه طلب کوه. وایي نه اوس ته ګورنر یې، ته دلته اوس صاحب عهده ته به جواب ورکړې، ستانه ته مطلوب یې، جواب ته نه طلب دی، جواب ورکړه. هغه وایي حضرت ګیره یې ورته داسې کړه، زما ګیره سپینه ده، اوس زه سپین ګیره یم، زما دا ټوله هفته د مخلوق له ورکړې ده، ټوله ورځ، نو شپه مې الله له ورکړې، زه به الله ته څه وایم چې خدایه ما ټوله زندګي د انسانانو په دغه کې تېره کړه، نو خدایه ستا دپاره مې کوم ټایم دا کړی، نو د سپینې ګیرې ته مې وګوره سپین ګیرې یم، نو د الله نه یېرېږم، نو شپه مې الله له ورکړې ده. نمبر 3 دا شکایت دی چې جی دی په هفته کې ورځ چوټي کوي، دا چوټي ولې کوي؟ هغه ته حضرت دام تپوس مه کوه،
وی دا تپوس خو ته نشم ویلی بالکل تر دې پورې چې عمر فاروق مجبوره کړ د سعید بن عامر سر ښکته کړی دی او جاړي جړلې نو عمر فاروق ولې سر بره کې ولې جاړي وی حضرت مه کوه شرمېږم وی نه ووایه جواب ته نه مطلوب دی وی سترګو نه اوښکې بهېدې چې حضرت زما د خدای په خدایۍ کې دا یو جوړه ده ما چې اچولې ده نو ټوله هفته په دې کې زندګي تېره کړمه نو چې کله هفته تېره شي نو دا جوړه وینځم نو زما نورې کپړې نشته نو ما د خپلې کور والا کپړې اچولې هغې کې ناست یم ما د خپلې کور والا کپړو کې ناست یم په کور کې حضرت دا راز دې راله ولې ښکاره کړ زما کپړې نشته نورې د کور والا کپړې واچوم هغې کې ناست یم او دا کپړې ځان له ووینځم حضرت زما نور څه نشته دا راز دې ښکاره کړ نمبر 4 ټیک شو نمبر 4 در باندې شکایت دی چې دې اکثر وجاړي وایي حضرت جاړم بنا ما چې اسلام قبول کړ نو زه پوخ عمر سړی وم ما ډېره زندګي د جاهلیت په دغه کې تېره کړې ده نو چېرته الله راته ونه وایي چې سعیده تا زما بندګي کله کړې ده او سپین ږیرې ما نو الله ته نشم مخامخ کېدی نو قسم دی چې هغه یره را مخامخ شي نو وجاړم دومره وجاړم چې د الله د یرې نه راباندې بېهوشي راشي بیا په ځان نه پوهېږم ما درته مخکې ویلي و حضرت چې زه لیونی یم زه د دې عهدې قابل نه یم عمر فاروق ورته وایي قسم دی په حقیقت کې ته قابل ځکه هغه ته پته وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان و غلامان په حقیقت کې دا دي ځکه هغې د محمد رسول الله سیرت اپنو کړی و زما محترمه تا ته که د خپل د پیغمبر د سیرت پته ولګېده